کتونکو دا حقیقت دی چې پښتو ژبه خو ژوندۍ ساتلې ده، نه هغه دغه شاعرانو ساتلې ده. محبوب ګل یو ډېر کم عمره خو چې کله د پښتو شاعري کوي نو د الفاظ د کمې را پیدا کېږي، او موږ هم دغه شاعران اورو او د دې نه د پښتو ټکي زده کوو، نو هغه بیا مخ په وړاندې بوځو. نو زه خو ورته هرکلی یم 400 ته راغلی دی او د موقع نه پیدا مخلم چونکې غونډه روانه ده، څو خبرې به ورسره کوم او ویاړ پې کوو. پښتو نړیواله ورځ لمانځل کېږي، اړه کې به یې داسې څه ساتلي وي. څه به وایې؟ لب خان لاله اول خو مننه کوم ستا او په خیر اوسئ، ستا د دې کار او زیار هم ستاینه کوو. نن 21 فروري د ټولو ژبو نړیواله ورځ ده. زمونږ خپله ژبه پښتو ده، نو موږ به خپله ژبه ستایو، موږ به د خپلې ژبې ورځ لمانځو، موږ به خوشحالېږو، موږ به ورته ګډېږو، ځکه دا زموږ ژبه ده، دا موږ ته مور راښودلې ده، دا هغه ژبه ده موږ ته پلار راښودلې ده. دې ژبه کې موږ د مور سره خبرې کوو، دا ژبه موږ ته هغه عمر اهمیت لري څومره چې راته خپله مور لري. پښتو ژبه دې څه لیکلي دي؟ پښتو ژبه باندې خو ما ټول کتاب مې په پښتو ژبه کې دی. نه هغه دی خو لکه پښتو اهمیت موږ په شاعرۍ ژبه کې موږ څنګه پوهېږو؟ موږ د خپلې ژبې دونه اهمیت نه کوو، دې کې د اردو ټکي استعمالوو، د انګلیش ټکي استعمالوو. هغه په کار ده چې د استادانو کتابونه ولوستل شي، واخیستل شي، یو بل ته ورکړی شي، ملګري یو بل ته کتابونه ورکړي. نن سبا کتابونو سره بیخي د خلکو ورانه ده. زه به یو نظم ووایم اصل کې د پښتنو سره تعلق ساتي، ژبې په اړه به بیا څو خبرې وکړم چې د سرو وینو انقلابه، د سلګو مازدیګریه، تا کې لار پیدا کومه د پښتون ته یو جنت را جوړومه، یو جهان را جوړومه. پښتنو که زما مل شوې، دا جنت په ستاسو هم وي، دا جنت په زما هم وي، دا جنت په دا ټک نه تر کابل پورې جنت وي، دا جنت په محبت وي، دې جنت کې به الفت وي، دا جنت په عجیبه شانتې جنت وي، دا جنت په د بولان نه تر چتراله، د امو تر اباسینه، د پښتو نه تر افغانه، د افغان نه تر افغانه. دا چې اوس څنګه گلشن دی، نه به دا گلشن تالا وي، نه پردي به خدایان وي، نه پردي به واکداران وي. د بېلتون چپو وهل به د وفا سندرې وایي، د سبا سندرې وایي، بلبلان به مو شریک وي چې د ستا سندرې وایي. جنت لار کې ولاړې خو افسوس نه به میندې کونډې کېږي، او نه به میندې کونډې کېږي، پېغلې چېرته به جړېږي. خو افسوس یې باچا خانه، ژاړم ځکه خوشحال خانه، ابدالي ستا په مزار کې د غیرت ډېوې مړې شوې. عجب خانه ستا دره کې د خاطر شعرونه نشته، د اجمل د غیرت چغه د غفلت په خوب وده ده. پاسوبه د اجمل د غیرت چغه د غفلت په خوب وده ده. محبوبه را پاسم ده جهان زبردست. کله کله خو چې پښتو کې شعري کوي نو پې نه شي وایي دا دا خو سیواني مې لیکلی دی. دا اوس ما درته پکې لږ نیمګړی مو ځکه خواشور دی، یو پروګرام دی، خو شاعران نه دي، دا د کام سترګې، دا د کام پوزه ده، دا د کام خوله ده، کام غوږونه دي. دا شاعران چې نه وي نو ځوانانو کې به جذبې نه وي، د بیدارۍ د ازادۍ جذبې څوک به د خپل پوښتنه نه شي. ما په دې نظم کې د خپل زړه حال ویلی دی، جنت ځان نه جوړوم، داسې وطن جوړوم چې د پښتون پکې اختیار وي، پښتون پکې باچا وي، او پښتون پکې سرکار وي، پښتون پکې استاد وي، او ټول پښتو کتونکو حقیقت درته وایم 400 کې دي، خو پېژندګلو سره همدغه سوشل میډیا د لارې محبوب ګل ډېر په شوق سره اورم، او انشاءالله د مستقبل ډېر روشن دی چې په دومره کم عمرۍ کې کم الفاظ ده موږ ته راوښودل، او په دې وجه باندې موږ توجه ورکوو چې کم عمره دي. هلکه راځي چې محبوب ګل وګورو چې دی وایي څه، نو ته خپله غریبي هغې فخر کوي، هغې چې کومه ښودلې ده د مور او پلار ویلکم، او هغه چې کله د دنیا د موسیقۍ کنسرټ کېږي نو د هر کار